अस्सलामुअलैकुम मलगरो जुनैद खान ما په جیل کې قیدیانو هم عمران خان سره خپل مینه ښکارا کړې ده. جیل کې عمران خان حواله سره یو ډېر غټ خبر راغله د جیل نه بل سپریم کورټ کې چیف جسټس قاضي فایز عیسی الیکشن حواله سره یو ډېر غټه فیصله کړې ده او میډیا ته هم یو ډېر غټه دمکی ورکړې ده. جی بل الیکشن کمیشن چیف هم ویلي چې خلک مونږ نه د سفار او د شفاف الیکشن ډیماند کوي خو मतलब پمنس کې پکې انټرپشن هم کیږي. انټرپشن سو کوي دا به الیکشن کمیشن چیف ل پتوی بل د عمران خان حواله سره اپډیټس داري چې عمران خان ته عدالت پرون حکم جاری کړی چې خپل بچو سره په کال باندې خبرو کی نو هغه حواله سره هم څه اپډیټس چې دا ټول اپډیټس په تفصیلا تاسو سره په دی ویډیو کې شریک کیږي. بل په ملک کې چې څومره هم جلسې کیږي یا ورکرز کنونشن کیږي د نورو پارټو نو کې خامخا د عمران خان زنده‌باد یا د پی ټی آی زنده‌باد ناره لګي. ابروز پېښور کې جلسه شوې ده چې هغه کې پی ټی آی زنده‌باد عمران خان زنده‌باد ناره لګېدلې د کمی پارټۍ جلسه شوې په هغه باندې موږ ډسکشن نه کوو خو په هر جلسه کې په هر ورکرز کنونشن کې خامخا د عمران خان زنده‌باد پی ټی آی زنده‌باد ناره لګېږي. عمران خان ته خپل بچو سره په واتس اپ باندې د خبرو کولو حکم هم جاری شوی دی. عدالت اډیالا جیل حکام ته حکم کړی چې عمران خان ته د کال سہولت میسر کړل شي. عمران خان ته د ویډیو کال یا د آډیو کال مطلب سہولت ورکړل شي په جیل کې. بل الیکشن حواله سره چیف جسټس ویلي چې په 8 فروری به الیکشن ضرور کیږي او په میډیا باندې الیکشن حواله سره خبرې کول هم منع کړې دي چې دا چا هم په الیکشن اعتراض د نوغه د کور خپل خځې سره دا خبرې وکړي په میډیا باندې به هیڅ کله هم بیا یو صحافي یا یو سیاسي کس په میډیا نه راځي او په الیکشن باندې هیڅ قسم اعتراض په میډیا باندې نه کوي. دا باقاعده الیکشن کمیشن هم دا حکم جاری کړی ورسره چیف جسټس اف پاکستان چې کوم دی هغه هم حکم جاری کړی دی که چا هم د دې حکم خلاف ورزیو کنو په هغه باندې به سخت قانوني اکشن اغشتل کیږي. جی چیف الیکشن کمیشن ویلي چې عمران خان د ملک مقبول لیډر دی او هغه به ضرور په الیکشن کې وي. عمران خان پارټي چې کومه دا هغه د ملک مقبول ترين پارټي ده او عمران خان به ضرور په الیکشن کې وي. بلاول بوټو هم ویلي چې هر پارټي ته دی مطلب موقع ملو شي د الیکشن لړاولو اشاره عمران خان طرف ته و چې مطلب هر پارټي لدی د الیکشن لړاولو اجازه ورکړل شي اجازه ملو شي. جی په جیل کې د قیدیان چې کوم دي د یو ووټینګ کړي دي چې دا خبر خو په میډیا ډیر زیات نه راغلی. اوس مې د یو جرنالست د خولې نه واورېدو چې په جیل کې هم یو الیکشن کیږي د قیدیان چې کوم وي د یو خپل صدر جوړیږي نو هغه الیکشن کې د عمران خان نوم هم وی ورچول شو چې هي کې عمران خان الیکشن غټلې په جیل کې دنه هم تقریبا 21000 پورې وي ایشتلې دي او د جیل هغه صدارت چې کوم دی د هغه الیکشن هم عمران خان غټلې چون کې عمران خان جیل کې صدارت یا قیدیانو سره انټرپشن دا غزان له یو بیل بیرک ته غزان له یو بیل هاي سکیورټي کې دی مطلب قیدیانو سره ناسته پاسته نه کوي. دا خو قیدیان الیکشن کوي چې کوم یو بل سره ناسته پاسته کوي یا په جیل کې ګرځي یا دغه یو مطلب صدر جوړ شي د یو کمیونټي جوړه شي دغه رنګ نو عمران خان خو سره انټرپشن کوي نه خو دې خبر کې حقیقت شته کنه خو اوس مې د یو صحافي نه واورېدو نو ما وی تاسو سره هم شریک کما نور تاسو خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریکول شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.